مونږ سره دلته کې درې ټله یو مونږ سره پکې اکازی دی کنازي او علیزي سره اکازی دی او د مینې چې کومه جرګه ده دا ټوټل اکازی دی هغه محلې لکه زموږ شپږ محلې دي شپږ وال هلته کې دي شپږ دلته کې دي هر د جرګې یو فرد یو مشر مختصر به خپل تجویز پیش کوي هغه به پاسي هغه به خپل بیان کوي ما خپل تجویز دا دی چې مونږه دوه کسان د هر کلي نه وټاکو دا د وخت ضرورت دی اوس ځکه چې رابطې به هم هغوی سره کوو نو د ټوپۍ به درې کړو چونکې درې دغه دي ټله دي او د مینه هم دغسې دی نو درې د اپله شي هغه د دی خوښه ده د کوټې او د بټاکړې که دی درې کوي نو موږ ته څه اعتراض نشته دی ٹھیک شو او دې به داسې ویشو چې عشق په پې اچوو چې دا څوک دا ونه وایي چې ټوپیوالو دا واغسته یا د مینۍ مشرانو دا واغسته یا د کوټې یا د بټاکړې دا واغسته خو هغه مشران هغه کسان چې کم ټایم ورکوي کم تګ کوي کم لږ اکټیو وي نو هغه دې د دې کلو دا کسان دي هغه کسان مخې ته کړي ما دغه مخې ته نور دغه خو نشم ویلی خو زمونږ رور دی د کوټې د زمان دی هر وخت یې ویلی ولي اورې که ډېر کارونه خو کارونه غورځئ په شا او هغه ځای له ځي هغه مقام له ځي فضل خالق بھائی خو ډېرې ښکلې خبرې وکړي او دا حقیقت دی چې زمونږ د پښتو روایات هم چې کوم دي نو د بغیر د جرګې نه زمونږ دا ژوند قدرتي نه تېرېږي او دا مونږ چې کوم دی نو د پخوا نه وینو چې زمونږ د مشرانو دا یو دستور راروان و چې کومې کلي کې به جرګه وه نو د هغې کلي به امن هم قایم و امن و امان به هم و جنګ جګړې فساد به هم نو غلا ډاکې به هم نو چونکې مونږ اوس خپل هغه روایات پرېښي دي نو مونږ کمزوري کېږو ورځ تر ورځه د جرګې ډېرې زیاتې فایدې دي او جرګه څنګه چې پخوا د عثمان جرګه به یاده ده مونږ واړه نو د عثمان جرګه ډېره مشهوره جرګه وه نو مونږ لیدلې نه ده په خپلو سترګو خو اورېدلي هم دي د مشرانو نه نو دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو دا قدم اوچت کړ او د عثمان په سطح یو اصلاحي جرګه جوړوئ په دې کې مونږ سره ستاسو ډېر مشران بله ورځ راغلي وو مونږ یې ټایم راکړی وو مونږ ورته د خپلې جرګې مشران جمع کړي وو په هغې کې تجاویز هم پیش شي زما خپله تقریر پکې نه کومه نه خو مطلب دا صرف یو تجویز پیش کومه چې د هر کلي نه دې 10 ممبران واغوستی شي ځکه چې دا جرنل باډي 50-60 کسانو خامخا پکار دي زمونږ خپل د کلي جرګه چې ده نو زمونږ 60-70-80-90 پورې کسان زمونږ په هغې کې ممبران دي نو په هغې کې که بیا تاسو چې کوم دی نو کابینه جوړوئ یا پکې کمیټۍ جوړوئ نو دا 50-60 کسان به هم په تاسو باندې کمي بیا نو په دا جرنل باډي به هم وي او دا به چې کوم دی نو کمیټو کې هم چې کوم دی نو هغه کېږي انوالو کېږي او کابینه کې به هم راشي او دی له چې کوم دی نو مثال په تور سیاسي رنګ به نه ورکوو دا به چې کوم دی نو غیر سیاسي ساتو ځکه چې زمونږ په جرګه کې د هرې پارټۍ خلک شته او دلته تاسو مونږ ټول عزیزان وروڼه بایګان دي نو تاسو ټول دا زمونږ د مینۍ جرګې چې کوم مشران بایګان راغلي دي دا تاسو پردن پیژنئ چې د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي یا کوم چې کوم دی نو خاندان سره تعلق ساتي نو مونږ ته یو بل نه سپټ نه یو په دې جرګه کې دننه بیا ستاسو مختلف چې کوم کمیټې دي چې بای دا بازار د پاره کمیټې دا دا چې کوم دنو دا د کلی صفای د پاره کمیټې دا دا چې کوم منشیات لپاره کمیټې دا د هسپتال لپاره کمیټې دا او هغه بیا تاسو اجلاس کیږي او کمیټې چې کوم تاسو جوړ کړي هغه خپل باقاعده کاروایی چې کوم نه په جرګه کې پیش کوي چې موږ دا کاروایی موږ وکړه انا هغه څنګه ایکټیو ولا موږ مطلب دا ډیټ یو زمونږ جرګه چې کوم نه دوزه پورې ډیټ پاتې شوی و دا خو چې هغه دغه شروع کړم دیم راو چوت غیم راو چوت نستاره خبره بالکل ځکه حقیقت ته لګا لومبه به موږ لکه مته موږ دارو وکړه موږ به غي سره خبرې کوو د موږ به دغه چې کوم خپل جرګه چې کوم نه یو موټی کوو به دغه نه پس په چې کوم بیا موږ اوس مطلب دا بټاکړه کوي دغه ستې جرګه خپل شته کوټه کې هم دغه ناظم صاحب ناشته درزمان لاله هم ناشته دام لکه مطلب دواړه خو یک خلک ته لګا
پوه شلې که نه هلته کې انشاءالله تعالی موږ به هم هلته کې مشترکه طور چې کوم دی نو کوشش به کوو چې هلته کې مطلب دا دی یو ښه منظم جرګه په کوټه کې هم جوړه شي داسې یو منظم جرګه چې کوم دی هغه په ټاکړی پرې پونټیا کې چې کوم دی هغه هم جوړه شي لکه نو بیا څنګه چې پهله خالق تجوید ورکړي تاسو هره تجوید راکړو چې بھائی 10 کسان چې کوم دی هغه کم از کم لګا فقار د چې هر کړي د موږ ورکو د عثمان په ساده باندې یو غټه بیا چې کوم دی جرګه جوړه شي عثمان دا مطلب دی چې ټولو خلکو یو فایده وشي بې انصافي چا سره ونشي نو جرګه خو ډېره ښه بیا به ورته زه دا وایم چې لکه زمونږ غوندې کسابي مال ته وباسئ یاره دې کې ځوانان هلکان را مخامخ شي چې هغه یې څه کار وکړي چې یې څه منډه تړله ووایي وګوره دغه دی ستاسو مخکې دی ګندب کې جرګه ده قانون دی هغه قانون نه مني او جرګه مني سړی مرګو کې وزاره کوله او ډېر غټ غټ او ډېر تکړه تکړه خلک یې ګندب نه وباسلي او اوس یې بیا وباسي زمونږ خو یې چاته وو مېلمه ته هم نشو ویلی چې ته له کوره وځه زه دا خو ورته نشو ویلی نو دا خو ورسره کولی شو که نه چې غم خادي ورسره پرېږدو چې باید دې هلک سره به غم خادي نه کوئ د مرګ کړی ټیک ده خپله به خلک دا څیزونه به لږ راکم شي نو داسې دا ښې خبرې نو په دغه حواله باندې موږ بالکل میچور یو بالکل فوکس یو چې لکه دغه حواله کې موږ تضاد دغه نشته او نه په ټل وایي تاسو وګورئ دې کې به انشاءالله د هر ټل د هرې محلې د هر قوت سړی موجود وي کومې پورې چې د دې جرګې د راغونډېدلو مقصد خبره ده زموږ په خالد کرور یا بعضې مشرانو ملګرو خبرې وکړې د دې جرګې مقصد هرګز سیاسي مقصد نه دی په دې باندې موږ ایز مینیوال متفق یو چې موږ د هغې څیزونو والا کار نه جوړېږو چې کوم ځای کې موږ د یا استعمال شو یا د دې څیزونو د موږ د سیاسي مقاصد حاصل شي یا د چا ذاتي او فرد واحد مقاصد حاصل شي خو موږ په دې خبره هم پوهېږو چې که چېرې دا جرګه په نیکنیتۍ باندې وي په اخلاص باندې وي او په جذبې سره وي یو ښه مقصد دپاره د تلو لپاره وي نو بیا دې بېشکه موږ یې زمینیوال کم ای سوال وکړي اوسیس کې زموږ د عزت هم کم پاتې شي زموږ ته نور څه فایده هم راونه رسي زموږ د وروڼو سره لږ جاني او مالي تاوان هم وشي خو چې هغه نیک مقصد حاصل شي که موږ په یو د قوم په حیثیت باندې راټاله کېدی شو موږ متفق کېدی شو او موږ د خپلو آینده نسل لپاره یو ښه فیصلې اخیستی شو مقصد حاصلولی شو نو موږ بېشکه هغه ګران حالاتو نه تېرو نو یو خبره خو دا ده چې د دې باندې خو ټولو خبرو وکړه چې جرګه ډېره زیاته ضروري ده او د دې نه مخکې هم داسې ډېرې خبرې راغلي دي چې هغه موږ ټایم په ټایم باندې ما په خپله د مشرانو سره ډسکس کړي وو چې یاره د عثمان په سطح باندې جرګه په کار ده ځکه زموږ ډېر داسې مسایل راځي چې هغه زموږ شریک مسایل دي او د هغې په بنیاد باندې که جرګه وي نو دا به ډېر په اسانه باندې دا مسلې به حل کېږي یو خبره خو دا ده چې د دې اهمیت نه خو موږ څوک هم انکار نه کوي دویمه خبره دا ده چې جرګه که هغه د یو کور هم ته راجمع کوي خپل ټبر هم راجمع کوي نو هغه به په مشترکاتو راجمع کوي یعنې مشترکات زموږ مشترک څه مسایل دي نو په هغې باندې تا سره به ټبر هم راجمع شي که مشترک څه مسایلې د محلي نو محله به سره هم راجمع شي او که مشترک ستا د کلي څه مسایل نو کلی به سره هم راجمع شي نو په دې وجه باندې زموږ مقاصدو کې به موږ زیات کوشش دا کوو چې زموږ څومره د عثمان مشترکات دي مشترکات په هغې باندې موږ د راجمع کېدو کوشش کوو د اختلافاتو نه لغونې ډډه وساتو ریکینو ته چې دا غیر اوچت کو که هغه شیر افسر دی او که پدر خالق دی خدای خبره وکړه ان دا خبره چې کوم دی راله او د عثمان جرګې له او په دې کې خو څه شک نشته چې جرګه د پښتون معاشرې دپاره چې کوم دی دا د بلا یو تیر دی زموږ معاشره چې زبونحالۍ طرف ته روانه ده پستۍ طرف ته روانه ده نو د دې غټ دوه وجې دي یو دا ده چې زموږ په معاشره کې جرګه ختمه شوې ده عملا ختمه شوې ده هسې وي خو جرګه ختمه شوې ده او بل زموږ اجرو سره مینه نشته اجره زموږ ختمه شوې ده نو دا دواړه څیزونه چې را ژوندي شي نو زما په خیال دا نورې معاملې به خپله دغه کېږي خبرې ډېرې وشوې وخت هم کم دی زیاتې خبرې نه کومه خو جرګه چې کوم دی که جرګه که تنظیمي که هر څه یو اداره چې کوم دی د هغې دپاره دا ضروري ده چې د هغې اجلاسونه د مسلسل راغوستی شي که چېرې یو ځل راوغوښتی شي دویم ځل په لومبي ورځو کې موږ ډېر په شوق کېږو بیا وروسته ورو ورو دغه کېږو
نو که مسلسل د دې دا میټینګونه راځي کله په یو کلي کې کله په بل کلي کې کله په بل کلي کې د خلکو بور سره دلچسپي هم پیدا کیږي او دا شی به چې کوم دی ختمېږي نه. خو زه شکریه ادا کوم د فضل خالق بای او د شیر افسر بای هم شکریه ادا کوم چې دا خلک یې راویښ کړ او دا جرګې راغونډه کړه د عثمان. زه د مینۍ وروڼو ته هرکلی وایم چې ډېر په شوق او په مینه سره موږ سره رال زموږ وروڼه دي د کوټې دي وروڼو ته وایم او دا څومره مشران چې راغلي دي د دې ټولو موږ قدر کوو چې دی د عثمان په باره کې د فکر او سوچ او د دی د حقوقو دپاره دا یو جرګه جوړول غواړي. زه د کلیوالو ته وایم او زه د بهر نه چې زموږ دا وروڼه کوم راغلي د مینۍ او د کوټې موږ څخه مسایل د توربیلې دي موجوده. توربیله کې په 5 نمبر کې نوکرۍ شروع دي چې هغه سیاسي برتۍ کېږي. دلته هرې پارټۍ سره خلک تعلق ساتي خو دلته یونسپا تاسو ته ولاړي د ټوپۍ یو نماینده د عثمان یو نماینده یاسر بای به ولاړي د عثمان یو نماینده سعید زاده بای به ولاړي او دکه شان زمونږ د کوټې وروڼه دي دی به هم د کوټې نمایندګي او د عثمان نمایندګۍ ته ولاړي. په توربیله کې سیاسي برتي شروع ده او چټ راشي او د دې نه مخکې په توربیله کې ډېرې ګڼې کپنۍ تېرې شوي دي. اوپن برتي به کېده خلک په هلته لاړو او چې څومره به ته ضرورت و نو تراشه علاقایي خلک به برتي شو. بلکې د دې نه مخکې دې فضل خالق به دي یو معاهده کړې وه بروته کې چې 50% د پورې نه او 50% د راپورې نه نن موږ اګنور کیږو. منشو جرګه ده په دې کې به موږ د دې کام دپاره د دې خلکو دپاره منډه تړو. تاسو ته پته ده چې موږ پښتانه ډېر په کلاره راویښېږو. په موږ باندې سوره حادثې تېرې شوې لیکن موږ په هغې باندې څه غور ونه کړ. توربیله ډیم په موږ باندې لړ غازي برو ته په موږ باندې لړه کارخانې په موږ باندې لړې لیکن زموږ د عثمان چې کوم مشران دي هغه یې راپانسېدل او د دې خپل حق تپوس ونه کړ. د جرګې اوس دې جرګې ته زه دا خواست کوم چې دی راپاسي په جمع باندې د خپلو حقوقو تپوس وکړي.